أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا جيمان راولد لا تقولوا تسموا راعنا لفظ وقولوا أو تسموا انظرنا لفظ جدهم باني نظر تشبتوا واسمعوا أو نبي خبر أو وللكافرين أو الكافرين لپاره عذاب أليم عذاب دردكم كره ما يود الذين كفروا نحو خلق چناو كفر غړي من أهل الكتاب يهود نصارانا ولا المشركين أو المشركان دا خبر ينزل عليكم جنازل فريش فتا سبحان من خير سخير من ربكم استاسو دا رب طرفنا والله يختص خاص كي برحمته فقبل رحمت سرا من أغسوك يشاء وجداه خشي والله ذو الفضل العظيم مثل خاون دے رائنا پوچھو کہ دا عربی جب لفظ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے عرب پوچھ رائنا یہ لتزمون دے خبر لحاظ کو صح دا لحاظ زمون کو تفسیر جمون کو دا یهود جو ندیو شرارت چکم دینو داو چی ندیو پا لغت کی دا راعنا لفظ چی دے دا درغنت نو دا دی معنوا احمق او جاهل ندیو چی با هم پا دی مجلس کیو ندی با دا لفظ استعمال راعنا بلکوی لفظ کو ابا والصحابو چی استعمالو لفظ هم صحیح دے وذي معنى سيدة جراحنا زمون لهاز بكا الذي خبروا كم تفسيرون كرتنا أو دا هو مراد وهم سهلوا لك لكن في يهود جو بدأنا بس استماع وبدي مجلس في دراعنا ودي بدي مراد كم دينو أحمق أو جاهل أقصد مجدابة أقصد مجدابة يوبل سرخانداكو جمانغا دته چې کوم دی احمق او جاهل دی موږ الله پاک دې خبرې سره منابه خدا هو وینا درمون دې څه کوله دا نه تنقول نو دا بي ادبي او دا مستافي او دا قسم شرارت په هم چې کوم دی یو څه کوله دا یو دیم شرارت پیدا کړو چې دا علاج پس چې کوم دی دا به له راخ کوو ندی سر میں یا یو سیکڑا اے راعینا راعی عربی کی شپنکی دوئی دی شپنکی دوئی دی کی دی ودالا بس راہ قدوہم جی راعینا اے زمون شپنکیا نعوذ باللہ من دی وینا نقول اللہ پاک سر مناور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس بطابے اور مستاقی مدید تلیفو سر آہو سکو غیرت یو بل کار به روم ډیر په چالاکۍ سره کوو چې اچانک په دې سره په چالاکۍ سره ډیر په دالې سره به یو لفظ وي السلام په ځای باندې وي السلام نو السلام علیکم مطلب خدا دی چې الله دې تاسو سلامت کړي دعا ده او دا السلام علیکم معنی دا السلام مد ویل کېږي نو دا به ورته وي چې راغله السلام علیکم یعنی تا باندې الله مد واقع ندار الله حلال ندار قسم شرارت او گستاخی او بی ادبی دا په هم دي چې کوم دی د نبی صلی الله علیه وسلم څخه ولا کړو یو مقام دي چې کوم دی یو يهودي راغی نبی صلی الله علیه وسلم په خپل کمره ور ورته نو په دې کمره کې چې په یو پټ کې پرده ولګېدلې و د نبی صلی الله علیه وسلم خو د وسوکراغه د خبرې تفوس کول د پات نو بیا هغه چې اجازه ورکړو نو ابرانه او عائشه رضی الله تعالی عنها دا پردې شته چې د یو کمره کې راوځي نبی صلی الله علیه وسلم د ټول جهان سردار په یو کمره کې پر ژوندۍ کړ چې مېنو راتونو د کمرې د برانه وته په هغه کې په ګټ کې او پرده لګېدلې و زمون مور د مسلمانانو عائشه رضی الله تعالی عنها صدیقه هغه د پردې نشانه شو خلق بخبر سوال جواب کو بیا رسول شو او بیا هغه وربن کو نبی صلی الله علیه وسلم او بیا عائشه رضی الله تعالی عنها او موږ باندې په دې پرځ موږ څنګه کړی دا چې کومه کور دی او سره منډو کوم دی او ولې دې په هغه
او کله چا حکم ریکورډ او سره منډو هم ده بوله هم ده بوجي خانو سره هم ده ډټک پکې ده اپ ان تنګ او کله چا څه ته کو ده په هغه باندې مسله تنګ دی ولې ناشکری دی د موږ مسله نشته ده خدای رسول په دغه یو کمره کې کوم دې ژوندۍ تیر کړې ده چې هغه د خدای پاک نرستو دا هغه درجه او دا هغه مقام دی لکه هغه ژوند په هغې کې تېرېدو زموږ ژوند چې کوم دی څه کېږي نه تېرېږي موږ ته د خپل نبي صلی الله علیه وسلم د حیات پته نشته دی چې یو مسله موږ ته چې کوم دی څه ده دا ده او د هغه د سنتو اهمیت زموږ په زړه کې نشته دی موږ ځان خبرو نه دې د وجې نه موږ تنګ یو که موږ به ډېر د خدای پاک موږ د خدای څو نعمتونه او پراختیا راکړي موږ باید د الله ډېر شکر کوم دی څه کوو ادا کوو بعض روایت کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم به کله مونځ کوو د شپې نو عایشه رضی الله تعالی عنها به د هغه مخې ته پرته وه سجده چې به یې لګوله نو هغې به خپلې خپې راغونډې کړې سجده به یې ولګوله چې کله به بیا راپاڅېد نو هغې به خپې وغځولې داسې ځای کې نبي صلی الله علیه وسلم څه ده لکه زندګي تېره کړې ده سهار مې دا و چې بهی مونږ الله څومره پراخي راکړې ده مونږ له په دې پراخۍ باندې د خدای پاک شکر ادا کول پکار دي ناشکر دومره پکار چې وایي په موږ باندې داسې کې چې کوم دی څه دی لکه تنګ دی موږ له دې نه پراخ ځای پکار دی ناشکري ده انسان چې وفات شي که نه ټوله دغه ګوي پورته ځایي په دې کې بیا راځي څه کېږي په دې کې بیا راځي بیا زیات زیانې لکه موږ ته ډېره پراخه خدای راکړې په دې موږ هر وخت د الله پاک شکر نو دغه یهودي چې راغی ورې وټکه عایشه رضی الله تعالی عنها د هغه پردې نه شاته شوه دی راوننوته نو زر په دې سره وویل السلام علیکم د خدای پیغمبر ته خیرې وکړې چې په تا د خدای مرګ واقع کېږي عایشه رضی الله تعالی عنها هغه دا خبره برداشت نه کړی شوه او د پردې نه وروسته یې هغه ځای نه اواز وکړه چې علیک السلام واللعنه په تا باندې دې چې کوم دی مرګ واقع شي او په تا باندې دې لعنت وي خیر سوال جواب وشو او دی رسول شو عائشہ رضی الله تعالی عنها د پردې راووته نبي صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې عائشہ رضی الله تعالی عنها ډېره غوسه وي څه وجه نو عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته عرض کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الم تسمع ما قال تا ونورد چې دې سړي څه وویل السلام علیکم ولې تا دې خیري ولې النبي صلى الله عليه وسلم ته جواب کې فرمایل چې الم تسمعي ما قلت له اے عائشہ تا ونورد چې ما هغه څه وویل ما وت عليك وویل دا کافي وکړه ستاره پر زیات الفاظ استعمالول عليك ما وت وویل چې په تا باندې د مرګ واقع شي نو ګوره دغه مسله موږ ته د دې ځای معلومه شوه چې یو سړی د چا د ثبت لفظ استعمال کړي نو هغه جواب د حده پورې چې کوم دی د هغه لپاره جایز دی چې هغه د هغه مقدار سره د هغه خپله بدله چې کوم دی څه کېږي اخیستی شي لکه نبي صلی الله علیه وسلم څنګه چې دغه تصویر نو ما ویل د دې یهودیانو دوه شرارتونه به د راعنا په لفظ کې کول او یو شرارت په چې کوم دی د قسام په لفظ کې چې کوم دی څه کوو دا وکړو نو الله پاک چې کوم دی دا آیاتونه راولېږل او مسلمانان د دې لفظ نه تاسو لفظ صحیح دی تاسو معنا د دې هم صحیح ده تاسو د دې مراد هم صحیح اخلي لکه چې اې د خدای رسول زمونږ لحاظ وکړل ټیک دی لیکن دا یهود چې کوم دی څه کوي په دې کې د اهانت پهلو پرته ده دیو چې کوم دی د دې لفظ نه د خپل لغت موافق معنا مراد اخلي چې هغه احمق او جاهل کېدل دي او بل دا لفظ هغه راکاږي راعینا چرواها معنا پکې پرته ده نو لهذا تاسو د دې لفظ نه منع شئ تاسو د دې لفظ په ځای باندې انظرنا لفظ وایي کله نبي صلی الله علیه وسلم ته داسې خبره کوي نو تاسو ورته وایئ انظرنا یعنې موږ باندې د شفقت نظر وکړه موږ باندې څه لکه د شفقت نظر چې کوم دی وکړه د راعینا لفظ په ځای باندې دا لفظ څه کوي لکه استعمالوي د دې علماء یو بل مسله هم بیان کړې ده چې یو لفظ خو صحیح وي د هغې معنی هم صحیح وي لکه خو دا ده چې یو غلط مراد پرې اخیستی کېږي څه دی لکه غلط مراد پرې اخیستی کېږي نو د دې آیات په روح سره د هغې نه منع د هغې نه څه دی لکه منع ده ته بیا هغه صحیح لفظ هم د استعمال لکه
دا بريان تكون في الصلاة والسلام عليك يا رسول الله دا درود نقول أزالون نمح يقول عام على كل سوريا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله نقول رسول الله بكله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله دا يوم مختصر درود أو دا ألفاظ سهيلة وده دي معناهم سهيلة تكتا نوي الصلاة درود دي والسلام أو سلام دي عليك فتابان دي يا رسول الله إن الله رسول الفاظ سهيلة معنى بالكل سهيلة كيوم مسلمان فدين يتسر داوائي جبائي دقا الفاظ دي ودقا إخمانا دا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر أو نازل نقري عقيدة وسردائي وده هذا بار جائز لكن حاضر أو نازل حاضر معناه موجود وحر زيك موجود نازل بس لك حر سيئ لك ده صفات وصف تقدير الله بحر زيك كم ديس لك دخل علم ودخل قدرة بإعتبار سر موجود ده أو الله باق كم ده حر سيئ ده أنا سفرت ندي ده صفات خاصة الله باق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبر وذكر مدينة منورة حياة أو برود سنة لك بالكل حياة أو أنت تكون سنة لك برود لك لكن أنت موجود نرى أنت سنة موجود نرى أنت موجود ده وقت القبر موجود ده وسمون عقيدة لك على حياة جوانده ده ديك شو كنا؟ منش درود وايو دا درود برشتين على ترسل دا درود سكي برشتين على ترسل سنجد ده حديث مبارك ومحبار ثابت هذا لك أنت كي وتورس إنه بيا أبدا فتولي كي ما بعد فلاني ده فلاني ده درود كم تسرع ويده ده نكدا كده إنساني جبائي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر نقري موجود نقري بحر زيك أو نازل نقري جمون يجيني نكدا أغزينا أو دا الفاظ زي علماء ويجايز دي لك تفكش الفاظ زيني أو معنى مراتكم دي بتسيء أغلى لك والنبي صلى الله عليه وسلم بني درود وصلاة ده أو قابل من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه 10 أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم رسول يوبي درود بوي الله فارفز بالله رحمة الناس سمرة جوية ليش خوك وس دا أكيد إذا بسنج جدا هو أكيد دا الفاظ أبو هم تكتا لكن دا هو أكيد لك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر أو نازل دا مسألة بس خبر بانور سيدنا دا هنا جائز دا قصدي لك ناجائز دي بلکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله عليه دیوبند عظیم علماء کے ناغنا چاہتا پوس کو جی پدی الفاظ سرا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله پدی سر درود ہوئے وکار دی کلی نو اغو تگر مختصر درود دے جستا دغا عقیدی چوائی زدہ درود ہوئے ما دا پرشتوں پس ریبانی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ترسیم جائز دے وكذا دي عقيدة سرقوه ليش رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر ده وناظر ده إنه مفسرين لكل ده كفر ده مسألة لا تبقى كفر ندي ده وجنا وصو تكتلك من بدأ الفاظ واحد من قبل بدي مراد سرواي وده هو ده بار التأييد ده هو التأييد الودر هو بدي سر الدليل مسيا سيدنا كاتش ولا كنا تكتلك من قصيده زمان مراد به وده هو مراد بسيلك هو پیغمبر حاضر و نازل كل ده الفاظ به مو به نقل شيء بخلق مدكي الى بخلق باندې جاته الى مشتري پتہ نشته لك تكشف من چون کې وننسى خو بیا د خلق عقاید خراب دي سړي لك خلق عقاید خراب دي خلق دین پتہ نشته لك نه دین سره د خلق رغبت شته نه د معلومات مشته شوق دا مشته لك دا معلوم کړه نو د دې وجنه دي الفاظ اللي الانسان ما يقدر يحتاج الا دي ايات جراحه بس بالكردي ما نفسه مسلمان مراد سے اخلي لك لكن انت يهود سكي لك اذا دين المراد غلط اخلي الله كمان ندين وجه دبا الفاظ من غيره الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الفاظ اگر چا الفاظ سيدي ممكن ما هو مراد سے اخلي انت وصل عقيده خط ابو جابر بالكل
شرکی او کفریه چې کوم دې څه لکه عقیده ده نو عام خلک ته پته نشته عام خلک ته سره دې پته نشته نو لهدا دغه الفاظ چې کوم دې صحیح لکه یا ایها الذین آمنوا ایمان راوړل الا تقولوا راعنا تاسمو راعنا وقولوا انظرنا لفظ وای سمجھ کړه خبر واسه دا واسمعوا او دانا بلکې د نبی صلی الله علیه وسلم خبره ده چې په قول سره وایي دې لکه په قول سره سکوي لکه دا اوري وللکافرین عذاب الیم او کې د کافرانو لپاره دردناک عذاب ده کافر دي څوک د خدای د رسول اهانت او سپکاوی کوي مسلمان نه پاتې کېږي لکه هغه د مخکې هم کافر دي تاسو دا شرارتونه قسم واورېدل لکه ټیک شو دا یو شرارت دی چې د خدای پیغمبر ته د موږ شپن کوي او د خدای پیغمبر ته یو احمق او یو جاهل نعوذ بالله من ذلك ان الله پاک دې خبر سره سوال پناه واړو نو کافر نه الله د کافرانو لپاره درس ورکوونکی عذاب چې کوم څه دی لکه یو فرق ما بیا یوازې دا نه الله پاک چې دا خلک ستاسو سره دښمني ده لکه دې ستا لپاره هیڅ قسمه خیر نه غواړي چې په تا باندې د خدای د طرفه څخه خیر راځي کنه دی هغه نه کوي په دې وخت کې دا تذکر ده اما یود الذین کفروا نبغي هغه خلک چې هغه کفر کړی دی من اهل الكتاب اذا اهل کتابنا اهل کتاب يهود او نصارى ٹھیک شو د دې نه بغي ولا المشرکین ولا المشرکان نه لکه مشرکان هغه د مکی مشرکان چې د دې دوه قسم خلقنا دا کافر دي لکه دي نه بغي ان ينزل عليكم دا چې نازل کړي په تاسو باندې من خیر سخیر چې دا الله د طرف ته په تاسو باندې سخیر نازل کړي شي ګور ورته کړي جانب درب تاسو دي بداوي دا د حسد ذوق حسد چې د نبوت بلا شعر پیغمبري بلا شعر د پیغمبري ټول بلا او په څه باندې کتاب قرآن نازل شوی دا کتاب په موږ باندې ولې نازل نشو او دغه فرشته راځي له کوم فرشته ولې راځي جبرئیل علیه السلام راځي دا موږ ته فرشته موږ ولې راځي یعنی دا عزت د ولې ورکړل شو دې په دې عزت سره ولې خاص کړل شو دا عزت موږ ته ولې چې کوم څه راځي دا سوځیدل او دا حسد به چې کوم څه حسد ویل کېږي دا خبره چې الله پاک په چا باندې هر قسم نعمت کوي دنیاوي نعمت وي او دینی نعمت وي خود په لکه دا چې دا د سره نه دي ته حسد زما سره وې او کنه زما سره سره وې او کنه دا حسد دی لکه دا حرام دی بد الله ویش دی ٹھیک شو څوک چې به دنیاوي یو انسان له دنیاوي حیثیت ته بل زیات ورکړي یو انسان له دینی حیثیت ته بل زیات ورکړي لکه دا الله پاک چې کوم دې په تفاوت سره خلک چې کوم دې سره لکه پیدا کړی دی بعض خلق الله ذهني صلاحیتونه د اعلی درجه ورکړي دي بعض له متوسط درجه ورکړي دي بعض له ادنى درجه ورکړي دي بعض د ذهین خلک چې یو متکلم خبر شروع کړي نو خبر پوښتنه کوي الله پاک دا ذهن ورکړي دا الله ویشته چې هغه ورکړي بعض د خلک چې بای متکلم پر خبر ختم کړي دي په خبر پوښتنه دا ذهن د دې ستې دي درته بعض خلک داسې وي چې پوره خبره ختم شي او څوک په خبرې په شرنګ باندې نه راځي چې دا سمو دا الله ویش دی لکه چې چاله څنګه چې کوم دې سره یې ورکړي چاله الله څخه زیر ورکړي نو د الله شکر ادا کړي چاله متوسط درجه دی نو د الله شکر ادا کړي چاله دې ورکړي د الله نه غواړي د نور سره حسد نه کوي دا د الله تقسیم دی الله تقسیم دی نو ګوره وسو مونږ ولې پیغمبران نشو دی ولې پیغمبر شو مونږ باندې کتاب ولې نازلېږي په دا ولې نازل شو مونږ ولې فرشته راځي په دا ولې فرشته راځي دا خو د الله پاک مشیت دا خو د الله په قدر پیغمبري خو د کسب شی نه دی لکه چې دا په کسب سره حاصلېږي چې انسان سم مهنت وکړي او داسې وي د دې لپاره څه تعلیم نشته دی نه څه ډیګري شته چې ته دومره تعلیم وکړې او دومره ډیګریانې پاس کړې او دا د اسباب وې دا د فنون وې لکه د هغې نه پس تا ته یو ډیګري میلاو شي چا به د بورډ ډیګري نه نبوت د خدای یو محض فضل دی یو خپل محض کرم دی لکه چې څوک د چا انتخاب په دې څوک یو څوک خاص دی الله پاک ابتدا کې آدم علیه السلام په نبوت سره خاص و په آخر کې محمد صلی الله علیه وسلم په نبوت سره خاص و دی خاتم النبیین وګرځول په دې د نبوت سلسله چې کوم دې سره لکه ختم کړل اگر چې په
یعنی زمانے پر اعتبار سرا یعنی آخری دے لگا سلے لگا آخری دے لگا لیکن در رتبی اور در مرتبی پر اعتبار سرا اللہ تمام پیغمبران اکثر وقت ہوئے اللہ خدا اللہ پاک چکم جیسے دے لگا ایویش دے لگا اللہ تقسیم معلوم ولی دا رضا پاتی کی لگا نبی تو حسب ہوئے کی کنا او دا حسب حرام دے دا سلے لگا ایمان دے لگا ندی بدا گا نو اللہ پاک مختصر جواب ورکو لگا کہ واللہ اے واللہ یختص برحمته من یشاء اللہ خاص گئی بخبر رحمت سے رسول چھوا نبوت خدا اللہ رحمت پہ جب شو چاہتے وقی بس ورکی سلے گا چاہتے بتاسو کہ سلم پیغمبران لالی گلی در رفض علماء لگلی سلو زر پیغمبران بتاسو کہ لالی گلی تاسو دا خص قدر ہوگا تاسو خوص پیغمبران کو وجل تاسو پیغمبران نسبت دروغ کو لگا تاسو پیغمبران کافر کړل دا اخر کې چې کوم د سليمان عليه السلام کافر کړل نه لکه ولا جادو کړ او جادو کړل تاسو کې څونه پیغمبران مونږ لګري دي او سره تاسو سوا کړل د دې اخر پیغمبر سره چې دا اوس چې کوم د سره تاسو د ټول په خاندان کې راغلي په دې وجه سره تاسو چې کوم د حسن توي دا د هغه بدکرداري یو بل چې کوم د پیغمبر بیان شو او دغه یو تاسو ته ذکر کوم چې دا خبره چې نبوت دا یو داسې څیز دی چې دا انسان په کسب سره په محنت سره نه میلاویږي لکه دا د الله پاک خوښه ده چې دې لپاره د چا انتخاب وکړي نو دلته کې د مرزا احمد قادیاني چې هغه د نبوت دعوه کړې وه د هغه یو زوی دی بشیر الدین محمود هغه لیکلي دي چې یو سړی محنت وکړي نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم درجې ته رسېدی شي او بلکې مزید دا لیکلي دي چې رسېدل نه بلکې د هغه نه مخکې وتلی شي د هغه نه وړاندې چې کوم داسې کېږي چې دا تلی شي تاسو اندازه ولګوئ که نه اعلان خبیث دی وګوره ټیک شو که نه د پیغمبرۍ دعوه کړې زوی خبیث دی وګوره لکه د پیغمبرۍ د کسبي شی وکړي سړی لکه کسبي شی وکړي چې دا په کسب سره حاصلېږي سړی محنت وکړي نو دا به چې کوم داسې کېږي د هغې حاصلېږي بلکې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وړاندې کړي حالانکې د قرآن او د حدیث ته دا خبره ثابته ده چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دی د انبیاو امام دی سړی لکه په انبیاو کې ورته لوړې درجې چې کوم دی سړی لکه حاصله ده او خاتم النبیین دی دا الله د فرمان موجود ده خاتم النبیین لا نبی بعد زموږ عقیده ده ځکه چې دا عقیده لرل چې د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته بل پیغمبر چې دی یا به راشي دا د کفر عقیده دا د کفر عقیده نو دغه بشیر الدین محمود دغه مرزا احمد قادیانی خبیث دوی چې کوم دی ګوره دا خبره لیکلې ده هغه نبوت کسبي شی دا نبوت کسبي شی نه دی لکه په کسب او محنت سره دا حاصلېږي دا د الله مایې خصوصي فضل دی څنګه چې موږ تاسو د کراماتو خبره کړې وه او د معجزې خبره ته کړې وه دا الله د پیغمبر په لاس باندې ظاهري دا خیر د الله پاک دی او د ولي په لاس باندې ظاهري کرامت او دا خیر د الله پاک دی لکه ټیک شو دا هو هغه مقام او مرتبه او عزت چې کوم دی خلکو څخه خی چې تاسو د زما پیغمبر دی او دا زما چې کوم دی څنګه لګا دا ولي دی نو نبوت چې کوم دی دا کسبي شی نه دی چې دا اوس په کسب باندې چې کوم دی څنګه کېږي ورنه حاصل به بیا محنت کوو ځان دې دغه درجې ته څنګه ورسوله لا لا والله ذو الفضل العظیم او الله پاک چې کوم دی خاوند د لوی فضل لري الله د لوی فضل مالک دی او د خپل فضل چې څوک منتخب کوي د نبوت لپاره بس هغه دغه انتخاب کوي دا د خپل مرضۍ شی نه دی چې یهود به دا وایي چې زمونږ خوښه دا ده چې باید دا پیغمبر دې په موږ کې راغلی او دا کتاب دې په موږ نازل شوی دا پرېښودمه نه دا د الله پاک چې کوم دی صدقه دی دا یا ایها الذین کسانو آمنو چې ایمان راوړل لا تقولوا تاسو مه وایئ راعنا لفظ وقولوا او تاسو وایئ انظرنا لفظ چې زموږ باندې نظر د شفقت وکړه واسمعوا او د نبي خبرې اورئ په غور وللکافرین او د کافرانو لپاره عذاب علیم عذاب درد ورکوونکی دی ما یود الذین کفروا نه خوښوي هغه خلک چې هغه کفر کړی من اهل الکتاب د یهودو نصاراونه ولا المشركين او ند المشركان دا خبر ينزل عليكم جنازل فريش فتا سبحان من خير خير من ربكم استاسو در رب طرفنا والله يختص خاص کی برحمته فقل رحمت سرا من ارسو يشاء وجدا خشي والله ذو الفضل العظيم مثل خاوند يا ذا
الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله القرآن سبب من كلامنا الله قائم ودائم سامع الله واستغفر الله أكبر كلام سبب الله بقول يمين بتساقوه الله بقول يقول كلام ملكوه نسيت الله ممكن دعونا والقول نسيت الله ممكن استقامة نسيت الله ممكن رياض وجه الله ممكن الشيطان وجه الله ممكن دخل النفس تشرنا الله بعد وجه الله بعد ذلك كلام وبركة كان الله بعد زمن ديني ودنيا فتنة وجه وزمن الدنيا والآخرة المشكلات ختم. ويا الله بعد من تحرك اسم روحاني أو جسماني بمارونا الله كامل شفاء نسيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.